سلامونه ملګرو، نن په چیمپئن ټرافئ کې د انګلینډ او آسټریلیا یو ډیر اهم او یو ډیر ګرم میچ پکېږي. جی انګلینډ او آسټریلیا څنګه چې انډیا او پاکستان دوه حریفان دي، نو داسې انګلینډ او آسټریلیا هم ډیر په شوق باندې یو بل سره میچ کوي او د انګلینډ او د آسټریلیا کراوډ دا میچ ډیر زیات خوښوي. جی اوس د انګلینډ او د آسټریلیا تر اوسه پورې څومره ون ډے میچ شوي دي، چا پکې زیات ګټلي دي، د دې میچ د ګټلو چانس د چاره میچ په څه ټایم شروع کیږي، په کوم سټیډیم باندې مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. تر اوسه پورې د انګلینډ او د آسټریلیا 160 میچونه شوي دي چې پای کې آسټریلیا لس کم سل یعنی 90 میچونه ګټلي دي او انګلینډ پکې صرف 65 یعنی 65 میچونه ګټلي دي. د انګلینډ تل په آسټریلیا باندې په ون ډے فارمیټ کې لګ سپکه ده، ډیر نه لګ سپکه ده. جی ښه درې میچونه چې کوم دیغه نو ریزلټ راغلي دي او دوه میچونه پکې ډرا شوي هم دي. دا مکمل ډیټیل دی. جی 160 میچونه شوي ټوټل، 65 پکې انګلینډ ګټلي دي او 90 پکې آسټریلیا ګټلي دي، 15 پکې نو ریزلټ اور ټای کې راغلي دي. خدا میچ به د لاهور په سټیډیم باندې وي، د پاکستان په ټایم 2 بجې به شروع کیږي. لاهور سټیډیم چې کوم دی ګورو بچ آسټریلیا د سوري آی سی سی دا وکټ څنګه جوړه کړې ده، ځکه ګراوندونه د پاکستان د پی سی بی له طرف آی سی سی ته ملو شوي دي. اوس وکټ جوړول، پچ فلیټ جوړول، د بیټینګ د لپاره جوړول، د بالینګ د لپاره جوړول، د فاست د لپاره جوړول، د سپین د لپاره جوړول، دا د آی سی سی کار دی. میچ نه پس په میچ باندې ډسکشن کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.